د نن ورځې اهم اپډیټس دا دي چې عمران خان د جیل نه یو ځل بیا نواز شریف ته غټ چیلنج ورکړی دی. بل د سپریم کورټ کې هم یو غټ میچ شروع دی. د پاکستان راتلونکي چیف جسټس منصور علي شاه حکومت ته هم وارننګ ورکړی دی چې هر صورت کې به د سپریم کورټ حکم منل کیږي. بل طرف ته چیف جسټس قاضي فیض عیسی یو غټه فیصله کړې ده. سابق ډي جی آی ایس آی جنرال فیض حمید خلاف چې کوم دی هغه هم یو کیس روان شوی دی. فوج په خپل تحویل کې ایستلی دی او د هغه خلاف کورټ مارشل کاروایی آغاز هم شوی دی. د هغې څه وجه ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره یې ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله په کپتان باندې خبره کوو. کپتان نن یو ځل بیا صحافیانو سره په جیل کې ملاقات کړی دی. جیل کې ملاقات کې دوران په دغه صحافیانو سره گفتگو دوران عمران خان چې کومې خبرې کړي سره شریکوم. عمران خان خو ټول لومبې په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نون چې کم لیډر دی نواز شریف ته چیلنج ورکړی دی چې موجوده حالاتو کې ته یو معمولی او یو وړوکي غونډې میدان کې جلسه وکړه نو تا ته به خپل اندازه وشي چې عوام د چا په طرف ته او د عوامو څه ریاکشن دی. یو طرف ته کپتان ویلي چې زه په خپله جیل کې وم او زما وړو لیډرانو جلسه کړې وه او هغه سوپر ډوپر هیټ شوې ده او ته په خپله غټ لیډر ته وایې چې زه د عوامو په اوټونو باندې راغلی یم نو زه د عوامو د منځ ته یو ځل بیا ورشه وړوکي غونډې میدان کې جلسه وکړه چې تا له خلک راضي که نه. دا عمران خان نواز شریف ته یو غټ چیلنج ورکړی دی. عمران خان دا هم ویلی دی چې فوج د آرمی چیف نه دی او نه یو سیاسي او نه د یوې سیاسي پارټۍ دی بلکې دا فوج چې کوم دی دا ټول پاکستان دی. عمران خان دا هم وویل چې مسلم لیگ نون فوج د یوې غټې سیاسي پارټۍ مخامخ ودرولی دی. د پی ټي آی مقبولیت کې ورځ تر ورځه اضافه کیږي. اوس خلک یریږي نه. اوس په خلک روزي. خلک جیلونو ته هم تیار دي او ډېر زر به زه د یو غټ احتجاج کال ورکوم نو بیا به تاسو وګورئ چې څومره خلک احتجاج ته روزي. کپتان جیل نه دا هم ووي که چېرې چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته ایکسټینشن میلاو شو نو بیا به پی ټي آی په ټول ملک کې د احتجاج کال ورکوي او په ټول ملک کې به پی ټي آی یو ډېر غټ احتجاج کوي. چیف جسټس قاضي فیض عیسی او الیکشن کمیشن خپلو کې وایي میلاو خو بیا هم په 8 فروری باندې عوامو د ټول پلان ناکامه کو او عوامو اوټ چې کوم دی پی ټي آی ته ورکو. عمران خان آرمی چیف جنرال عاصم منیب ته دا پیغام هم جاری کړی دی چې دې وخت کې تا ته سوچ پکار دی چې د عوام کم طرف ته ولاړ دي او فوج شرطه ولاړ دی. دا عمران خان د پاکستان آرمی چیف لا دا پیغام هم جاری کړی دی. بل اهم خبر نن دا هم راغلی دی چې سابقه ډي جی آی ایس آی جنرال فیض حمید خلاف د کورټ مارشل کاروایی آغاز هم شوی دی. آی ایس پی آر ویلی دی چې سپریم کورټ کومه فیصله ټاپ سټي کې کړې وه نو هغې په وجه باندې آی کې جنرال فیض حمید خلاف کاروایی کیږي او دې نه علاوه ریټایرمنټ نه پس د پاکستان ایکټ خلاف ورزي کولو باندې هم د جنرال فیض حمید خلاف په کاروایی کیږي. جنرال فیض حمید آرمی په خپل تحویل کې ایستلی دی او په هغه باندې باقاعده چې کوم دی کاروایی هم شروع شوې ده. کومه کاروایی چې په هغه شروع کېده د ویډیو بریک هیډلاینز کې تاسو لمه وي. بل چیف جسټس د پاکستان نوی راتلونکی چې کوم سپریم کورټ چیف جسټس اف پاکستان وي نو هغه دی جسټس منصور علي شاه صاحب. هغه راتلو نه مخکې یو ډېر دبنګ اعلان کړی دی. هغه ویلي دی چې په هر صورت کې به د سپریم کورټ فیصله منل کیږي. په هر صورت کې به د سپریم کورټ فیصله امپلیمنٹ کیږي. سپریم کورټ سپریم دی. ټول ادارې چې کوم دي هغه د سپریم کورټ ماتحت دي نو د سپریم کورټ فیصله به هر اداره مني. راتلو نه مخکې یو دبنګ پیغام چې کوم دی هغه هم جاری کړی دی چې دا د عمران خان مخالفینو د پاره د بم ګزار دی. دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.